بسم الله الرحمن الرحیم کتن کو دا وخت چې کوم دنو او ډیګرام کوز در کې مودای دعا چې کوم دنو دا کی ګروان موري سي اخیری نن درې مورز عدنان نصر چې هغه دا تعزیت کا صورت سره کرا او په دې کې زموږ د پاره اجر او ثواب هم بچو کوم زموږ د ورور له هغه والدین زموږ د تکلیف ورکو چې دا غم یو ځل به راته دغه بچی باندې دا غم یو ځل راته ولا په دې وسله کلام مقرر کړو چې د زخمي کېدو د وروسته نظرې نه اوسه پورې هغه ژوندی او بیا د هغې نه وروسته په کوم تاریخ او په کوم ټایم باندې دا وفات شوی دی دغه ټایم والا الله تعالی مقرر کړی و په دې کې تبدیلي نه راغله زموږ د ټولو په تقدیر باندې ایمان دی دا زموږ د ایمان لازمي حصه ده او تقدیر دا هغه نوشته ده او هغه لیکل دي د دنیا هیڅ یو قوم او هیڅ یو طاقت نه په نیټۍ باندې بدلولی شي نه څوک په بغاوت بدلولی شي نه څوک په طاقت بدلولی شي درې ځله الله تعالی دا په بدنامه کې نه دی وفات شوی نه دی وجلی شوی انشاءالله زمونږ توقع دا ده او دعا به هم دا کړو چې الله تعالی د هغه د مرګ دا د شهادت مرګ وګرځي او د دې خاندان دپاره د دغې په عوض کې الله تعالی ډېرې خوشحالۍ ورکړي او الله تعالی ورله ډېر تازه خوشحالۍ او لوی خوشحالۍ ورله الله تعالی ورکړي چې دا غم د هغې نه هېر شي او بیا پاتې نه ده دا د هغه سبانه پاتې نه ده چې د الله مخکې دا اوسه معلوم وي په دغه کې د اسلام بنیادي حقایق د اسلام د بنیادي حقایق علم دا د اوسه دی دا معلومات تر دې پورې جی پی روډ باندې روډ ولاړ په موبایل خبرې کولې او دا چې د ویترو دا موټرسایکل باندې د منځله الفاظ هم موجود معلوم لو په ريزيستنس په مزاحمت چې کوم دنو د شراب د نوجوان د هغه سیدل الله رسول الله خپل کسانو کو قدر اقول قول هذا واستغفر الله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اختتامي دعا كما باركت على رسم قل وعلى ابراهيم چې کوم دنو دا اللهم لك الحمد ساتو كثيرا غنو خلق چې کوم دنو په دې کې شرکت کوي اللهم كل حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من حييت منا فاحي الاسلام ومن توفيت منا توفى الايمان اللهم هذا عبدك وابن عبدك في حق جوار رحمتك فاغفر له وارحمه ونور قبره واكرم نزله واقصف بالماء الثلج والبرد وابدل بداء خير من داره وزوجا خير من زوجه واهلا خيرا من اهله وقه من عذاب النار عذاب الاخره وادخله الجنه التي ترضاها الى ولدني من داروت كما پروردگارا بلد شهادت مرتبه ورکی الہ العالمین د شهادت درجه ورکی ټول ګناهونه معاف کی قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کی جنت فردوس نصیب کی الہ العالمین ډېر تکلیف او مشکلې تیر کړې دي پروردگار د هغې له پوره ثواب ورکړي الہ العالمین کوم امور پلار چې کوم تکلیف برداشت کړی دی الہ العالمین صبر جمیل ورکړي لوی ثوابونه درجات ورکړي الہ العالمین دې هم په بدن کې اوله خوشحالیانې ورکړي دیني خوشحالیانې وله ورکړي دنیوي خوشحالیانې وله ورکړي پروردګاره صبر جمیل وله ورکړي کوم وروڼه یې راغلي دي او په دې تعزیل کې د هغوی سره شرکت کړی په دې غم کې شریک شوي دي پروردګاره د هغوی ټول مشکلات حل کړي الہ العالمین شهید حاجات ذریات سرته ورسوي مرضونه فقرونه مصیبتونه غمونه محفوظ کړي د رحم او د کرم معامله ورسره وکړي پروردګاره کوم معاف کړي الہ العالمین کوم معاف کړي قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي جنت فردوس نصیب کړي پروردګاره ډېر کمزور یو الہ العالمین ډېر ضعیفان یو پروردګاره زموږ د کمزوري او ضعف او ویرې معاف کړي الہ العالمین د سپکو بېعزته بیمارو نه بچ کړي د سپکې بېعزته زندګۍ نه بچ کړي د عزت زندګي نصیب کړي د عزت مرګ نصیب کړي زموږ د کورونو کې څومره مشکلات دي پریشانۍ دا ختم کړي زموږ د کورونو د شرک او د بدعاتو د سناتو د رواجونو ټولې تېرې وباسي زموږ په کورونو کې د قرآن او سنت رمضان راولي پروردګاره زموږ په وطن کې امن امان راولي الہ العالمین یې بادشاه راکړي چې وطن جوړ کړي
الله نه دین کې یا عادي وي اسلام دوست وي او په دې وطن او په دې لعنت باندې تکلیفون کوي پروردګار په موږ معاف کړي یا الله ته موږ وبخښي ستا بنده دی عاجز دی تکلیف یې ډېر برداشت کړی دی تا یې درغلی یره ده ستا په جواب رحمت کړي او ورته معاف کړي پروردګاره معاف کوونکی ذات کوونکی چې رحم وکړي الهي درجات یې اوچت کړي دا د تکلیفونو او مصیبتونو برداشت کړي دي او د صبر جمیل ورکړي او درجات ربكم المعاف اللهم اغفر بحينا وميتنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب وانا جاي عدنان نصر عدنان نصر د عدنان نصر او والد صاحب نصیر خان دا خو زما زوی و ای سی پی سیکیورټي ایکسچینج اف پاکستان اسلام آباد کې اسسټنټ ډایریکټر و او په ای جی پی روډ باندې موټر سایکل والے ته موبایل سنیچ کاو او بغیر د مزاحمت څخه مزاحمت هم نه کړی هغه وشته سلوډه هغه 2 میاشتې علاج نه پس په هسپتال کې حکمانه ورسېده نو زما صرف خاص درې راغلو خلکو ډېر شکر گزارم چې هغه تعزیت ته دغه د پرال الله دې ټول سره کوي خو زما مطالبه او گزارش هم درې چې دې ته تعرض زکه پکار دی او دې مې اکشن یا سخیال د حکومت د انتظامی زکه پکاري چې زما غوندې ډېر خلکو بچي وي هغه ډېر باسره ته بچي د قوم بچي وي تعلیماته انټلیکچوال بچي وي او د یو موبایل په قیمت باندې هغه په ګولې وشته چومړ شي د دې خبرې لکوټي او حکومت له پکار دی او انتظامی له پکار دی او د عوامو له په دې کې خبرداري پکاري چې د نور چې بچي داسي به څه ځای نشي ډېر مهرباني د نصیر خان فرزند عدنان نصیر د رسم قول اختتامی دعا چې کوم دنو هغه سر ته ورسېده د هغې د مغفرت لپاره د هغې خاندان ته د صبر ورکولو لپاره چې کوم الله تعالی نه دعاګانې وغوښتل شوې او خلک لګیا دی اوس چې کوم دی نو رخصتېږي د هغې نه رخصت اخلي او د هغې سره اظهار چې کوم دی نو هغه وشوه او اوس چې کوم خلک د هغې نه چې کوم دی نو رخصت اخلي او دغه شانته دا د دعاګانو نه ډک محفل روح پرور دا چې کوم دی نو خپل اختتام ته ورسېدو او الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي مونږ هم دا دعاګانې کوو خدای پاک دغه خاندان ته صبر ورکړي او د هغې مغفرت نصیب شي الله دې په خپل جنت الفردوس نصیب کړي آمین ثم آمین